نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. ډېر عزتمندو مسلمانانو ورونو او زما اوریدونکو، مخکې بحث مونږه د کلمه طیبې مبارک کې وکړو. اوس مونږه بحث کوو د ایمان د شاخونو مبارک کې، د ایمان د شعبو مبارک کې. د سینې د خرابۍ په باوجود به معذرت کوم د مخکې نه چې په آواز او په دا کې به مشکلات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خاتم النبیین دی او د پیغمبرانو سلسله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختمه شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل پیغمبر نه راځي. دا زمونږ د مسلمانانو ایمان دی او عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی، بل پیغمبر نه راځي. او د ختم نبوت دروازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ نه بعد بنده شوې ده. اوس د ایمان هغه شاخونه، د ایمان هغه حصې، د ایمان هغه شعبې چې څه پکې مخکې په دې ضمناً ذکر شوي چې کلمه توحید او د الله وحدانیت او اخلاص دا په دې کې ذکر شوي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم کلام نازل شوی دی، دا کلام صحیح ترجمانی کول، داغي وضاحت کول، داغي پیغام خلکو ته رسول، دا د ایمان د شاخونو یوه حصه ده. ځکه چې ایمان چې کوم څیزونه د الله تعالی پیغمبرانو په ذریعه باندې ښودلي دي، نو د هغه د زړه نه منل، د هغې په زبان باندې اقرار کول، په ظاهري اعضاو باندې د هغه په خپل ځای باندې راوړل، دې ته ایمان وایي. او د ایمان اجمال دا په اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دا په دې کې موجود دی چې په زړه سره مې اقرار کوي، په ژبه باندې مې اقرار کوي. او تفصیلي بحثو بیا به انشاءالله په یو موقع باندې بیا چېرته وشي. خو مختصر یو څو خبرې چې د هغه د ایمان د تفصیل لپاره دا ډېرې لازمي. اولنې هغه چې الله تعالی یو دی، په ذات کې هم، په صفاتو کې هم، او د ټولو عیبونو نه پاک دی. دا به د مسلمان مؤمن د عقیده چې الله تعالی یو دی، د هغه سره شریک نشته. هغه په ذات کې، هغه په صفاتو کې، هغه په ټولو کې یو ذات دی. د هغه ټولو عیبونو نه پاک دی، پاکي هېڅ قسم عیب نشته او د هېڅ چاته ضرورت هم نشته. دویم دا چې ټول پیغمبران او رسولانو باندې ایمان راوړل دا د الله رب العالمین حکم دی. او دا ټول پیغمبران د الله رب العالمین رښتونی بندگان او د الله رب العالمین رښتونی پیغمبران منل. یعنی په مسلمان به دې خبره کې شک نه کوي چې دا فلانه دا پیغمبر د الله و کنه چې الله رب العالمین حکم کړی، رسول الله د هغې وضاحت کړی، نو 1,40,000 څخه کم و زیات دا پیغمبران ناغلي. الله رب العالمین دا د خلکو ته رالیږلي دي دپاره چې د دې د شرک د عقیدې نه بد شي، په الله باندې ایمان راوړي. نو دا ټول پیغمبران د الله رب العالمین رښتونی پیغمبران ګڼل او دا ټول پیغمبران د الله رب العالمین بندګان ګڼل. دا به د مسلمانانو عقیده. دریم، په ټولو فرشتو باندې ایمان راوړل او د دې سره دا یقین کول چې دا نیکان بندګان دي د الله تعالی او د الله تعالی په عبادت کې مصروف دي، د الله تعالی د حکم نه د هغې خلاف ورزي نه کوي. نو په دې به موږ ایمان راوړو، دا د الله تعالی مخلوق دی. د هغې سره چې پیغمبرانو باندې کوم کتابونه نازل شوي،
دا کتابونه باندې ایمان راوړل او د هغې تصدیق کول چې دا رښتونی دا ایمان په موږ راوړی او دا رښتونی کتابونه دي دا برحق دي. پنځم نمبر په قیامت باندې ایمان راوړل چې دا یو داسې ورځ ده چې دا موږ تاسو ته مخې ته راځي او دا ټول انسانان به ختمیږي. الله رب العالمین بیا در اوچتوي، بیا به ژوندي کوي، بیا پکې ساه اچوي او دا به ټول مخې ته به د حساب کتاب دپاره ودروي. الله به دې ته د نیک عمل بدله د بد عمل بدله دا دې ته ورکوي. د ورځ د قیامت باندې ایمان راوړل. شپږم په تقدیر باندې ایمان راوړل چې الله رب العالمین موږ له په تقدیر کې څه لیکلي بس په هغه د الله رب العالمین طرف نه دي، په هغه موږ خوشحاله او راضي یو. که په هغه کې زموږ دپاره تکلیف دی، مشکل دی، مصیبت دی، خوشحالي ده، آرام دی، سکون دی، راحت دی، هر څه شی دي بس دا د الله رب العالمین طرف نه دي. دا یې د مؤمنانو د مسلمانانو دپاره دا مقرر کړي. نو کم از کم په دې شپږ شیزونو باندې ایمان راوړل دا د مسلمان په دې به عقیده وي، په دې به ایمان وي. او چې کله ایمان او یقین کولو مال مؤمن دا یعنی کله چې به دې شپږ شیزونو باندې ایمان راوړي دا مؤمن دی، او د دې شپږ شیزونو چې ایمان نه راوړي او په دې شپږ شیزونو باندې ایمان نه راوړو والا دا کافر دی. خو صرف په زبان باندې دا اقرار نه دی پکار، بلکې په زړه باندې هم د دې تصدیق پکار دی، ځکه چې د زړه نه نفاق وځي. او که یو سړی په ظاهري خوله باندې دا اقرار کوي او په زړه کې دا منافقت موجودي، نو په زړه کې دغه مرض موجود دی، د منافقت وایي، او دا انسان دا نیکي بیا نشي کولی، د ده نیکیانې کمیږي او ګناهونه زیاتیږي. او د نیکۍ په وجه باندې د مسلمان او د مؤمن ایمان زیاتیږي، او د ګناه په وجه باندې د هغه په زړه کې دا ایمان کمیږي، د ایمان خوند، د ایمان مزه، د ایمان لذت د هغه نه ختمیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د رښتونی پیغمبر ګڼل او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر ګڼل. ان شاء الله العزیز په آینده درس کې بیا د ایمان باقی بحث کوو چې د ایمان نور کم شاخونه دي، د هغې کمی حصې دي. انشاءاللہ دے بحث بیا کو. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر ان ساتھیوں کو، ان دوستوں کو اور ان معاون اور سپورٹروں کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین بھی ان کو کامیابی نصیب فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما. جو لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل سبسکرائب کیا ہے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور کمنٹس دیتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے اللہ کی دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو بھی کامیابی نصیب فرما اور ان کی تمام مشکلات اور مصیبتیں دور فرما. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.